د چا غیبت شوي نو د هغې د معافۍ او د تلافۍ طریقه به سي. اوس په موږ ګورو چې موږ د کوم انسان غیبت کړی دی، دغه انسان جمدی دی او که نه. که دغه انسان جمدی وي نو یو خو دا ده چې د الله تعالی نه به بخښنه غواړو، استغفار به ډېر ډېر وایو. دویمه خبره دا ده چې دغه انسان د کوم چې موږ غیبت کړی دی دله به لاړ شو او د ده نه به معافي وغواړو. خو اوس که موږ وګورو او ده ته داسې ووایو چې یاره ما ستا غیبت کړی دی او دا قسمه خبره مې تا پسې کړې دي، ده ته په دې سره تکلیف رسي. بل دا ده چې دی به ستا نه خفه شي او کیدای شي تا ته معافي مو نه کړي. نو د دې ښه طریقه دا ده چې تا هغه لاړ شي، هغه ته ووایې زما نه څه غلطۍ شوي ته ما ته معافي کوه، ستا نه چې کومې غلطۍ شوي زه به تا ته معافي کوم. نو ستا د طرف نه دا غلطي شوې ده چې تا غیبت کړی دی او هغه تا ته معافي وکړه، نو دغه به تا ته معاف شي. د کومو خلکو په مخ کې چې تا د ده غیبت کړی دی نو د هغې خلکو په مخ کې به بیا د ده تعریف هم کوې چې یاره دا ښه سړی دی. که چېرته دغه څیز په ده کې موجود نه، که چېرته دغه څیز په ده کې موجود وي نو بیا هم د هغې خلکو په مخ کې ووایه چې تاسو د ده نه بدګمانه کېږئ مه، بلکې زما د دې د وجې نه د ده سره اختلاف دی. بله خبره دا ده چې هغه انسان که چېرته مړ شوي بیا د هغه دپاره استغفار دومره حده پورې ویل پکار دي چې تا ته دا اندازه وشي او ستا زړه دومره مطمئن شي چې دونه وخت کې به دغه انسان زما نه راضي شو، الله تعالی به تا ته بیا معافي